أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. مخکې آیات کې الله رب العزت د انبیاء کرامو صفات او ذکر بیان وکړ، او د نن آیات کې ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. آیا تاسو خلق مؤمنین دا ګمان کو چې تاسو به جنت ته به داخل شو، همداسې د تاسو باندې به څه تکلیف او مشقت نه وي راغلی او تاسو مفته کې به جنت ته لاړ شو. حالانکه د هغو خلکو تپوس تاسو وکړو یا د هغو خلکو حالات تاسو معلوم کو. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، چې هغه تاسو نه مخکې تېر شوي. خباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دغه شکایت وکړ چې یا رسول الله موږ د مشرکین ډېر تکلیفونه او ډېر مصیبتونه رسوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو وی تاسو نه مخکې خلک کومو که نه هغو سره ډېر ظلمونه شوي وو، څوک په حریصه کټ شوي وو او چا نه غوښې توږلې شوي وي، او چا سره نور داسې سخت زیاتی شوی وو، هغو بیا هم د خپل کوم د دین وحدانیت د الله تعالی کوم وحدانیت د دین نه و وختې شوي، په خپله خبره باندې کلاک ولاړو. او بل حدیث د مسلم شریف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کوي وی دغه دنیا د جهنم څخه دی، د دنیا خواهشاتو سره پټ دی، او جنت څخه د دنیا مشقتونو سره پټ دی. کوم خلک دنیا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې او د قرآن کریم احکاماتو مطابق ژوند کوي، نو هغه د الله تعالی په ذمهوارۍ کې لکه څنګه نن حدیث کې تېر شول، او څوک چې د الله تعالی د دین دپاره خپل مال جان وخت لګوي، دا د الله تعالی په ذمان کې داخل وي. نو همدارنګه دا بیا الله تعالی خپل ذمان سره جنت کې داخلوي. او څوک چې د دنیا خواهشاتو کې لګېدلي وي، دین د پیغمبر سنت او طریقې قرآن او حدیث نه پېژني، نو داسې خلک څه دي دوی دغه د جهنم کوم پټوالی، دغه د جنت والا کوم خوندونه او مزې دي، دغه د دنیا والا خوندونو موضوع سره دوی ختموي. نو تاسو ته آیا هغو خلکو والا حالات نه دي معلوم چې هغه بیا په خپل خبره باندې کلک ودرو چې الله تعالی یو دی، بس الله تعالی یو دی. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تاسو نه مخکې کسانو ته څرنګه تکلیفونه مصیبتونه رسېدلي وو. مستهم البأساء والضراء، او خلکو ته بدني تکلیفونه هم رسېدلي وو، مالي تکلیفونه هم رسېدلي وو. مالي تکلیفونه دا چې کله صحابه کرامو هجرت کول د مکې نه، نو دوی نه هر څه پاتې شوي وو، باغونه، همدارنګه جایدادونه او کورونه وغیره. او بدني تکلیفونه ورته رسېدلي وو چې کافرو طرف نه مشرکینو سزاګانې ورته ورکړې وي، تکلیفونه ورته رسولي وو. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وزلزلوا دوی جوړ کولی شوي وو، مطلب چې دوی ته درد او تکلیفونه او هم د کوم بدني تکلیفونه دی ورته رسولي وو. څوک ورکې قتل کړي وو، څوک یې زخمي کړي وو، څوک شهید شوي وو، مختلف تکلیفونه ورته رسېدلي وو د مشرکینو طرف نه. کوم ټایم چې کله دا مهاجرین چې کله دا د مکې نه تللو مدینې په طرف باندې، نو بیا دوی ته ډېر تکلیفونه ورکړي وو. او دغه هجرت چې صحابه کرامو کړی وو، دغه د دوی د مصیبتونو د وجې نه یې کړی وو چې دوی و دین ته پرېږدولو نه، نو اخر دوی په هجرت باندې بیا مجبوره شول. دې آیات دې چې حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، معنی خدا کېږي چې یاره رسول هم ویلو، کوم انبیا کرامو او خلکو ویلو چې د الله تعالی امداد به کله وي. خو د آیات کې تقدیم و تاخیر مطلب هم مخکې وروسته دی لګ دی، او معنی په دې ترتیب سره شي چې هغه خلک چې هغه مؤمنین خلک وو، هغو د خپل نبي ته دا ویلو چې یاره متى نصر الله، د الله تعالی امداد به کله وي. نو دا خبره بیا د نبي والا جواب دی. یقول الرسول الا ان نصر الله قریب، د الله تعالی امداد ډېر نږدې ډېر قریب دی. خو خبره دا چې صبر کوه او صبر نه تاسو پیدا وکړه، صبر نه تاسو کار وکړه، د الله تعالی امداد چې دغه ده
خلق چې هغه مؤمنین وي دیندار خلق وي دوی سره شامل حال وي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة آیا تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو به داخل شو جنت ته ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم او تر اوسه پرې نه دی راغلی تاسو ته په شان د حالاتو او خلکو چې هغه تېر شوي دي د تاسو نه مخکې مستهم البأساء والضراء چې رسېدلي دي هغو ته مالي تکلیفونه او بدني تکلیفونه وزلزلوا حتى يقول الرسول او دوی چې کولی شوي مطلب چې دوی ته رسېدلي وو تکلیفونه تر دې پورې چې ویلو او خلکو چې هغه نبي سره وو والذین آمنوا معه متى نصر الله چې کله به وي امداد د الله تعالی والا یقول الرسول نو دغه پیغمبر ورته ویلو الا ان نصر الله قریب یقینا امداد د الله تعالی والا دا ډېر نږدې دی دې آیت کې موږ ته دا ترغیب دی چې په غم او خوشحالي کې د الله تعالی او د هغه پیغمبر کومه طریقه ښې وي هغه باندې عمل کول پکار وي تکلیف درته ورسېږي د مشرکینو طرف نه وي دښمن طرف نه وي نو صبر کول به پکار وي او طلب به د امداد کې د الله تعالی نه غیر الله نه طلب د امداد نه کوي الله تعالی موږ عمل کولو توفیق نصیب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت